او الله دې هغوی له جنتونه ورکړي. د هغوی نه بعد د هغوی دواړه بچي چې هغوی زما په درس کې شریک شوي دي، قرآن کریم یې زده کړی دی. د قرآن کریم درس کو اختتام ته رسېدلی و. ما له هم دعوت راکړی و، تاسو له هم دعوت درکړی دی. او بیا زمونږه یو ډېر خوږ یو ډېر دروند مېلمه جنرال کونسل د افغانستان چې هغوی د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ شوي دي. د مسلمانانو عزت دی، د مسلمانانو پټکی دی، هغوی هم تشریف راوړی دی. دا زمونږ او ستاسو د ټولو خوش قسمتي ده. زه مختصر د دریو سورتونو مقصد بیانوم او بیا دعا کوو الله دې مالا د صحیح بیان کولو توفیق راکړي. او بیا دې الله مالا او تاسو را په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. په دې دنیا کې دوه قسمه خلک ژوند تېروي. یا هغوی چې هغه کمعقل وي یا بېوقوفه وي، دویم هغوی چې هغه هوښیار وي او هغه عقلمند دي. کمعقل او بېوقوف د هغو هم څه نښې نښاني، هوښیار او عقلمند د هغو هم څه نښې او په هغې باندې پېژندی شي. قرآن کریم کې الله رب العزت موږ ته دا کمعقل او بېوقوف هم ښایي، موږ ته عقلمند او هوښیار هم ښایي. کمعقل او بېوقوف د هغوی نښې چې کله قرآن کریم ختموي نو هغه قرآن ذکر کوي، او عقلمند او هوښیار د هغوی هم نښې نښانې ذکر کوي. د سوره هومز نه د کمعقلو او د بېوقوفو نښې نښانې ښودلې. نو سوره هومز کې الله وی ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. یو کمعقل او بېوقوف هغه دی چې هغه د حق پرستو غیبت کوي، اشارې ورته کوي، مال جمع کوي او دغه مال غرض او دغه مقصودي هغه دینداره او نیکان خلک نه پېژني. او که دینداره او نیکان خلک وي نو هغوی ته اشارې کوي، د هغوی غیبت کوي. دویمه نښه د باطل پرستو ذکر کړه، د کمعقلو او د بېوقوفو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دویمه نښه دا ده چې همیشه به د دین ځایونه روانوي. د دین ځای که هغه جومات وي، که هغه بیت الله وي، که یو مملکت دینی یو دینی ځای نو د هغې د روانولو کوشش به کوي. قرآن موږ ته د کمعقلو دا نښه ذکر کړه او د هغې یو نمونه هم پیش کوي چې هغه ابرهه د یمن بادشاه و. را روان شو چې بیت الله روانو. اولی بیت الله روانو ځکه هغې یو ښایسته ځای جوړ که او دا یې غوښتل چې خلک زما دې ځای ته راځي او بیت الله ته نه ځي. مورخین ذکر کوي دوه تنې راولېږل چې خلکو له دعوت ورکړي چې تاسو یمن ته راځئ. چې هغه دواړه رالل او دعوت ورکول نو عرب غیرتي
قوم دی یو عربی را پاسې دغه یوې و په نیزه او غبرو تښتېد چې هغه لاړ ابرهه ته خبره وکړه هغه هاتیان را روان کړ یو سپر قوت سپر طاقت و چې بیت الله روانو الله واړه واړه مارغان راولېږل او هغوی له یې کاڼي ورکړي وو او چې کاڼی به یې غورځو نو هاتي والا به هم جلوس شي او هاتي به هم ورسره وسوځېد او جلوس به شه دا الله دنیا ته ښیله چې که یو خوا یو مضبوط طاقت یو سپر طاقت بل خوا ته کمزورې مخلوقي خو د الله امداد دا الله تعاون د هغه سره نو هغه کمزورې الله ضروري او هغه زورور الله کمزورې کوي زمونږ په دې دور کې هم الله هغه ښکاره کړل سپر قوت او طاقت یا روسو یا امریکا وه او هغه الله افغانستان کې موږ ته وښودل چې د هغوی سره الله کومې عملې وکړې او د هغوی په شرمونو باندې ټوکړي ټوکړي لاړل واپس لاړل دغه امریکا وه چې یو ځل هغوی ویتنام ته تللي وو 20 کاله ویتنامیانو جنګ وکړه او امریکې په شا کړه دغه امریکا وه افغانستان ته رالل مسلمانانو سره په شا نه کړل بلکې هغه روس هم ټوکړي ټوکړي کړه او امریکا هم په زخمونو څټلو اخته کړې ده او انشاءالله اخته به دا الله دنیا ته خیر چا چې د دیني ځایونو د روانولو کوشش کړی دی دا بې وقوفه و دا کمقل و دا ګمراه مخلوق و دا ابرهه چې راته ده سره یو ملګری و ابورغال هغه ورته لار ښوده کوم ځای کې چې حاجیان دا غټ شیطان ولي دغه ځای کې ابورغال مردار شوی و څوک وایي دغه ځای د ابورغال قبر دی او نن هغه په ګټو باندې ویشتی شي چا چې د ظالم ملګرتیا کړې ده نو هغه له هم الله سزا ورکړې دي چې قرآن وایي ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسكم النار ولا ترکنوا الى الذین ظلموا میلان مکوئی مینا مکوئی آگا کسانو تا جغی ظلم کرده کوم که فتمسکم النار اور بدرد در رسی وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون یا بد استاس سوک امدادو نکی سوک دوست با بغیر دا اللہ نپاتے نشی درہم نگه دا بے وقوف و دا باطل پرستوی سورہ ایلاف کے ذکر کرا چه درہم نگه دادا چه دنیا دا بمنڈی وی یو خواہ بل خواہ دین تا با ازگار نئی لکه قریشو تا اگورا معزز قومو فاغیل اللہ عزت ورکڑو پا دین باندے چه دا بیت اللہ خاتمانو وغی سا قدر نو معزز قوم وغی ذلیل شو و رسوا شو دنیا کی چه دو سیزونئی نو دا انسان خوشحالی دا یو چه اقتصادی طور مضبوطی او دویم امنی دا دوارا اللہ دیل ورکڑیو الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و چه کلا دی نافرمانو دا اللہ شو نو گور آغا عزتمن قوم آغا ذلیل شا آغا سپک شا سوک چه اللہ عزتمن کرده آغا دا اللہ نا فرمان ہوگر سے تو اللہ ذلیل و رسوا کی سرورم انکا دا باطل پرستو دا بے وقوفو سورہ معاون کی ذکر کرا سرورم انکا دادا چه یتیم دا وٹیلی ورگئی یتیم سره ظلم کوي او قرآن وایي ارأیت الذی یکذب بالدین
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين خبر دا هغه سړي نه چې هغه تکذیب کوي د قیامت دا هغه سړی دی چې ډېرې ورکوي یتیم له یتیم سره چې چا ظلم کړی دی هغه الله رسوا کړی دی او دیو دې سورہ نساء کې الله فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا هغه کسان چې هغه د یتیمانو مال خوري په زیاتي بېشکه ګېډو کې اور اچوي ماشوم چې کله اور ته لاس کوي مور پلار ورته لاس ووایي مه کوه اور دی خو چې کله د یتیم مال ملا خوري چا ورته لاس ونه و چې مه خوره مولوي صاحب د یتیم مال دا اور دی دې نه ځان وساته چې د یتیم مال حاکم خوري د یتیم مال بادشاه خوري چا ورته لاس ونه و چې مه کوه اور دی او ځان دې راوساته دا د بیوقوفو نښه ده چې کله دا ذکر کړل د هوښیارانو نښې ښایي چې د هوښیارانو نښې څه دي د حق پرستو نښې څه دي نو اوله نښه یې ذکر کړه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله وایي دو سیزه مال راکا دو تاله درکو دو سیزه تاله ما درکړي هغه مال راکا دا هغې بدل کې به تاله دو درکم تا څخه انسان څخه یو مال دی او دویم بدن دی نو الله وایي بدني عبادت زما دپاره وکړه فصل لربک موزی ذکر کے ذکر بدنی عبادت کی دانو عبادت ہو وان ہر قربانی دا اللہ دا پاراؤ کا ذکر مالی عبادت کی دانو عبادت ہو نو سمطلب بدنی عبادت مالاؤ کا دا مال عبادت مالاؤ کا زبطالا دوکاراؤ کم سب یو انا آتویناک الکوثر منگا درگتال ردیر خیر کوثر عربی لفظ دے خیری کثیر دوئی مفسرین دلی مستاقات ذکر کری یو بہت کوثر دے دویم دلی مستاق دے علم دا قرآن ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناری نزیے نو بچے نو چکم شوی اگو فات شوی ہو عربی مڑا دا میرات دے او لار بشی او ختم بشی اللہ وی چاہتا چیلم دا قرآن ورکم اگر نمیرات کی ہم نہ ختم کی تا زمان دا قرآن علم در کڑے چاہتا علم دا قرآن ورکی اگر اب زرگونو پلگونو بچی ورکی بیا اگر بچی پہ بیا تھام قربان نہیں یو دیر خیر بدر لرکم دویم ان شانئک هو الابتر ستا دشمن هم دے بوی منڈوٹے من گوانا بیو یار دا پکار دیو منگتا مقابلہ کی لوئی طاقتونے دی اب یا مگا طاقتونے کمزوری نکلیشو دا اللہ کلام او دا اللہ کتاب کی اللہ منگتا چال کے لئے بدنی عبادت و مالی عبادت مالوں کا ستاد دشمن مذہبی خوباسا کاغا دشمنان سورا طاقتوری اور سورا مضبوطی نو یو دو خیار نہ خطا دا